چې عمران خان په هر صورت کې د دې کال کوټلي نه به وباسو. جسټس ته شیخ صاحب ته زه مبارکباد ورکوم، زه هغه ته داد ورکوم چې هغه دومره یو کلکه فیصله واخیسته چې هغه غیر قانوني ګرفتاریانې به نه کېږي. الله خاطر وکړه ټول راوځئ او دا زموږ حق دی، دا زموږ آئیني حق دی او ټول د الیکشن لپاره چې څنګه 90 ډیز کې دغه دی د دې الیکشن د رایټ لپاره ټول راوځي. علیکم کتونکو، کاشف عارف یم، پېښور کې موجود یم. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو یایمه سالګرا نن مناویږي. عمران خان که هر څومره په جیل کې دی خو بیا هم د هغه کارکنان چې کوم دي، د هغه وکیلان چې کوم دي، هغه نن په پېښور کې د هغه سالګرا مانځي. دلته چې کوم د عمران خان سینیر قانوندان دی شیر افضل مروت صاحب، هغه هم راغلی و په پېښور کې تاجرانو سره د عمران خان سالګرا ومانځله. موږ سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یو سینیر ورکر ده هغه موجوده ده. میډم خپل تعارف را سره وکړئ. شازیه ناز مجاهده پی ټی آی. څه پیغام به ورکوئ نن سالګرا ده د عمران خان صاحب؟ نن زه دا پیغام قوم ته دا ورکوم چې به حیثیت قوم راځئ چې په دې نن یو او یا کلنه نن موږ د عمران خان نن دا واده وکړو یو بل سره چې عمران خان په هر صورت کې د دې کال کوټلي نه به وباسو. مونږ د بې غیرتوب دا دغه ختم کو. زه وایم چې زموږ په دې جینس کې حرام دومره ننوتي دي که څه وجه ده چې مونږ دومره بې حسه قوم مونږ نه جوړ شوي دي چې زموږ لیډر په تورو تیارو کې په یو 6 فټه سیل کې دغه شان کې د تنهایي تېروي او مونږ چې دی نو مونږ دلته کې په ارام ناست یو، په ارامو په نرمو بسترو باندې خوبونه کوو. آیا مونږ کې دومره شعور نشته؟ مونږ کې دا دومره عمران خان چې دا دومره 27 سال 28 سال هغه دا دومره جدوجهد وکړو دا څه دپاره؟ دا په مونږ کې د دې شعور راوستو دپاره چې مونږ داسې زیاتې کېږي، کله ظلم کېږي، کله جبر کېږي، که ادارې کوي، که حکومت کوي، که نور دنیا کوي، چې د هغې خلاف مونږ خپل اواز اوچتوو. اول خپل لاس سره که لاس سره نی، خپل قلم سره که قلم سره نی، چې په زړه کې ورته بد وګورو. نو بیا راځئ چې مونږ نن یو ځای شو او چې دا څوک مونږ کمزوري کول غواړي چې د دې خلاف روزو او دا دنیا ته ایکسپوز خو دي خو چې نور هم ایکسپوز شي. لکه څنګه چې کله عثمان ډار روزي، کله دغه روزي، یو کس روزي او هغې یو میاشت مخکې غیب شي او بیا چې راوځي نو پریس کانفرنس وکړي یا انټرویو وکړي او د هغې نجات وشي. نو دا خو یو ماشوم هم پوهېږي چې د هغې ټوله ګناه معاف شي، چې هغې پریس کانفرنس وکړي، هغې ټوله ګناه معاف شي. څومره خلک به دغه کوي. د پاکستان نوم مو ختم کو، د پاکستان امیج مو خراب کو، بیړه مو غرقه کا. څه پیغام ورکوي هغه خلکو ته څوک چې نن د عمران خان سالګرا مانځي؟ زه ټولو ته دا پیغام بیا ورکوم چې د الله خاطر وکړه ټول راوځئ او دا زموږ حق دی، دا زموږ آئیني حق دی او ټول د الیکشن لپاره چې څنګه 90 ډیز کې دغه دی د دې الیکشن د رایټ لپاره ټول راوځئ. تر هغې پورې خپل احتجاجونه مودروئ تر څو پورې چې کوم مقرره نیټه ده چې هغې پورې دي الیکشن دي کړي چې خلکو ته پته ولګي چې عمران خان د تورو تیارو جیل شاته هم دی، موږ بیا هم هغه راولو. عمران خان زنده باد. ورکرز کنونشن به ستاسو شروع کېږي اوس، نو څه به که تاسو باندې بیا چاپو سلسله وشي یا ګرفتاریان وي نو څه به کوئ بیا؟ نو بس موږ هم ګرفتار شو، ټول به ګرفتاریږي، خو زمونږ جذبې انشاءالله خاص کر د پښتنو جذبې کله هم نه دغه کېږي. څه ګڼئ خلک به راوځي ټول؟ انشاءالله ټول به راوځي. ولې دا تاسو دا څومره دغه کېږي؟ دا د بل عرفان سلیم ونیولی شو، د هغه حوصله څه کمه شوه او بیا هم زه خاص کر د خیبر پښتونخوا د کے پی چیف جسټس ته شیخ صاحب ته زه مبارکباد ورکوم، زه هغه ته داد ورکوم چې هغه دومره یو کلکه فیصله واخیسته چې هغه غیر قانوني ګرفتاریانې به نه کېږي. نو د کے پی عوام غیورو عوامو ته بیا یو ځل مبارکي ورکوم چې دا ستاسو جیت دی. که دغه شان ټول پاکستان یو کس به نیوي شي، خو که تاسو ټول یو موټی شئ څنګه چې قرآن پاک کې دي چې تاسو ټول یو موټی شئ لکه یو رسۍ یو دغه شئ نو تاسو کې به تفرقې نه شي اچولی کېدی. که ټول مونږ یو موټی شو نو مونږ ته هېڅوک هم څه نه شي ویلی. صحیح شو، ډېره مننه. کتونکو تاسو د دې میډم خبرې واورېدې. یقینا که هر څومره عمران خان صاحب په جیل کې دی خو د دې کارکنانو جذبې چې کوم دي اوس هم لوړې دي او وایي چې د راتلونکي الیکشن دپاره به خپلې هلې ځلې بھرپور جاري ساتي. مننه.